أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د 9 کلاس بایولوژي ده او منګه تھرد چپټر شروع کړی او تھرد چپټر نوم دی بایوډایورسټي. بایوډایورسټي بیسیکلی د جاندار مختلف اقسام دي. الله په دې دنیا کې بے شمار جاندار پیدا کړي دي، په بوټو شکل کې دي، په ځناور شکل کې دي، یا مایکرو خودبینی جاندار دي. دا د دې تعداد مطلب ساینټیست یو اسټیمیټ اندازه لګوي دا یو 20 لاک دي، خو 20 لاک نه دا زیات دي. نن چې زموږ ټاپک ته هغه وایرس وایو، دا داسې یو جاندار ورته نشو ویلی. بیسیکلی دا یو داسې ذره ده، داسې یو پارټیکل دی چې هغه په دریو واڼو باندې، په بوټي منیم، په انیمل منیم او په بیکټیریا باندې چې دی هغه څه پیدا کوي، بیماری پیدا کوي. ځکه دې ته پیلنۍ جمله کې لیکلی وایرسز آر یونیک پارټیکلز. راځئ لږ ایکسپلین کړو. نن ټاپک چې دی هغه وایرسز دی. وایرسز ویډیو نمبر چې دی هغه 91 ده. دې نه مخکې ویډیو هغه 90 وه. بیسیکلی هغه منګه هغې کې 5 کینډم چې دی هغه یو کینډم منګه ایکسپلین کړی و. وایرسز بیسیکلی پهله دا کم یو زبان ورډز دی، دا د لاتینی زبان ورډز دی. لاتینی چې کوم ایټلی ملک دی د هغې زبان چې دی هغه لیټن دی، دا انګلیش ورډ نه دی. د هغې نه بیسیکلی منګه دا ورډز رااخیستی وایرسز. وایرسز از ا Latin word. هغې کې نوم دی وینوم. وینوم means dead، means د مطلب دا دی poisonous. دا په ریډ بال پې نو ولیکم poisonous fluid. پہلا تعریف دار ہے. فرسٹ وایرسز بیسیکلی دا لاتینی څنګه اردو یو زبان دی، انګلیش یو زبان دی، عربي زبان دی، دارنګې لاتینی چې دی دا یو زبان دی، ایټلی زبان دی. په هغې کې کوم ورډز راغسته وینوم. او په انګلیش کې چې کله موږ د ده مینینګ وکتلو وینوم څه ته وایي. وینوم وایي زیریلا پوایزنس، او فلوټ وایي سیال. سیال څه ته وایي؟ سیال یو داسې ماده فلو چې هغه فلو کولی شي. فار ایگزامپل اوبه چې دي دا هم فلو کولی شي، دود چې دي دا هم فلو کولی شي، آیل چې دی دا هم فلو کولی شي، دارنګې ایر چې والو دا هم فلو کولی شي، دارنګې هوا دارنګې دوړه والو دا هم څه کولی شي؟ فلو کولی شي. دارنګې فلوډ چې دی دا فلو څه کولی شي؟ فلو کولی شي. چې فلو څه ته وایي؟ هغه بهیدی شي. یا ساتئ دا چې کوم وایرس دی دا زیریلا فلوډ دی. خو کله دا زیریلا فلوډ دی چې کله دا په لیوینګ تھنګ باډي کې و. نو لیوینګ تھنګ باډي کې دا کم شکل اختیاروي؟ پوایزن زیریلا، او کم یو ماده ده فلوډ فارم کې وي. خو چې کله دا لیوینګ تھنګ نه بارو دا بیا کم شکل کې بیا به دا کرسټل فارم کې وي، دا به زموږ سره ذره فارم کې وي. کرسټل څه ته وایي یا به ایکسپلین کوو. خو د لیوینګ تھنګ کې زه دلته داسې یو دوه ورډز نور ایډ کړم. ډیډ مینس فلوډ، پوایزنس فلوډ. پوایزنس مطلب زیریلا، او فلوډ په اردو کې ورته وایي سیال چې هغه څه کولی شي؟ بهیدی شي. ډیډ مینس پوایزنس فلوډ within living body. چې کله دا په لیوینګ باډي کې وي دا چې دی بیا په ماده فارم کې وي هغه پوایزنس فلوډ. دا خو تعریف شو. اوس وایو دا وایرسز بیسیکلی دې ته کتاب کې لیکلي وایرسز از یونیک پارټیکل. دا اوس مطلب دا پارټیکل دی، ذره ده، جاندار نه دی. وایرس یا سطحي جاندار نه دی. خو بې جاندار څه خصوصیات پکې دي ځکه دا منګه په بایولوژي کې سټډي کوو.
دا جاندار خصوصیات موجود نه دا بیا منګه نه ویل دا یو یونیک پارټیکل دی. اوس دې ته یونیک پارټیکل ولې وایي؟ ځکه دې ته یونیک پارټیکل وایو چې دا څه پیدا کوي؟ بیماریانې، دریو اڼو کې بیماریانې پیدا کوي. مطلب منګه اینیملز والو، اینیمل چې دی پای کې بیماری پیدا کوي. فار ایگزامپل نن سبا غټه بیماری ده کورونا وایرس. کورونا کووډ 19 چې دی دا بیماری ده، دا کورونا وایرس څه کوي؟ کاز کوي. دا په څه کې کاز کیږي؟ په اینیمل کې. سیکنډ برډس والے، پلانټس والے، پلانټس کې چې دی دا بیماری کاز کوي. فار ایگزامپل پاڼه چې دی دا شنه شي، په دې کې سره ټاکي راشي، پاڼه وچه شي. دارنګې نور داسې دغه فروټس والی په هغې کې چې کوم یو ترشوالی راشي، سقاوالی راشي، دا چې دی وایرسز دی. بیا بلکې دا په بیکټیریا، مطلب دا د بیکټیریا نه وړوکې ذره ده. په بیکټیریا چې دی هغه هم څه دی په هغې کې بیماري پیدا کوي او بیکټیریا کیل کوي، بیکټیریا مړ کوي. ځکه دې ته موږ څه وایي؟ یونیک پارټیکل. وایرس بیسیکلی یو خاص یونیک څه ته وایي؟ یونیک بیسیکلی وایي اردو کې منفرد او پارټیکل ذره ده. څنګه چینی یو ذره ده، مالګه یو ذره ده، شګه ذره ده. دارنګې وایرس هم چې دی دا بیسیکلی څه دی؟ ذره ده. داسې ذره چې هغه په عام سترګو نه، په کمپاوند مایکروسکوپ نه، بلکې الکترونیک مایکروسکوپ باندې راځي. موږ به ولي وکړو وایرسز از ا یونیک پارټیکل. دا یو منفرد ذره ده. ولې منفرد ده؟ ځکه دا په د دریو اڼو کې بیماریانې کاز کوي. په اینیمل کې هم کاز کوي، پلانټ کې هم کاز کوي او بیکټیریا کې هم کاز کوي. ځکه دې ته یونیک پارټیکل وایو. دویم ډیټ کین بی سین. کین بی سین دا موږ کتی شو by the help of electronic microscope. electronic microscope دا زموږ سره چې کوم یو مایکروسکوپ دی په هغې کې الکترونیک مایکروسکوپ، انشاءالله فرست ایئر کې به دا خبر ډیټیل سه بیانوم. هغه مایکروسکوپ چې هغه په الکترون په وجه چلی، الکترون بمبارمنټ په وجه چلی، الکترون په ډزو باندې چلی، هغې ته الکترون مایکروسکوپ وایي. دا الکترون مایکروسکوپ چې دی په دې کې موږ دا یونیک پارټیکل چې دی دا ذره چې دی دا ښکاري. دا د بیکټیریا نه مواړه ده. فار ایگزامپل بیکټیریا شکل جوړ کړم، دا بیکټیریا ده. دا یو فلیجیله وي او په دې کې دوه نیوکلیک ایسډ وي، یو ته دلته یو دا وي او بل چې دی زموږ سره دا. او دې راپاره چې کوم وایرس دی هغې نوم دی ټیډپول. اوس ټیډپول وایرس بیسیکلی هغه دارنګې شکل دی. اوس دا ټیډپول وایرس چې دی دا چې کله په بیکټیریا کې انټر شي، د بیکټیریا کې بیا خپل دا چې کوم یو نیوکلیک ایسډ دی دا به اوس ایکسپلین کوو. دا نیوکلیک ایسډ دی کې ریلیز کو بیا د دې څومره بیکټیریا میټابالیزم دی. میټابالیزم څه ته وایي؟ میټابالیزم هغه اکټیویټي چې هغې کې څه توړ پوړ کېږي یا څه جوړېږي، دې کې څومره میټابالیزم اکټیویټیز دی هغه کنټرول کړي او دارنګې دا بیکټیریا څه کړي؟ کیل کړي. فار ایگزامپل داسې کیل کړه او هله فیل کړه چې کله دا پکې خپل دا یو نیوکلیک ایسډ نه بل نیوکلیک ایسډ تړ فور خپل بچي پیدا کړي او دارنګې بیکټیریا سیل چې دی هغه ختم کړي. مطلب دا دومره دې ته ځکه موږ وایو یونیک پارټیکل وایو. دا په الکترون مایکروسکوپ چې دی دا ښکاري. دې ته بله وجه ولې یونیک پارټیکل وایو؟ دویمه وجه همداره دی کې دواړه د جاندار او د بیجان دواړه خصوصیات موجود دي. اوس دا لږ ډسکس کوو جاندار کم خصوصیات دي او د بیجان کم خصوصیات دي، دا ذکر کوو. دلته به ولیکو لیوینګ کریکټرسټک او د بل طرف ته ولیکو نان لیوینګ کریکټرسټک.
लिविंग करेक्टरिस्टिक कम یو دي پدې کې او نان لیوینګ ځکه دې ته موږ یونیک پارټیکل وایو. فرست دې کې لیوینګ کریکټر دا دی چې دا څه کوي they can reproduce څه ته وایي دا خپل بچي پیدا کوي. وین کله پیدا کوي within دلته within means under living body چې کله په لیوینګ باډي کې هغه په انیمل کې ښه پلانټ کې ښه بیکټیریا کې آی کې بیا خپل بچي پیدا کوي او دا خصوصیات د جاندارو دی څنګه جاندار خپل بچي پیدا کوي دارنګه وایرس چې دی دا خپل بچي پیدا کوي دې ته موږ ریپروډیوس دا خصوصیات د جاندار دی ځکه دې ته موږ یونیک پارټیکل وایي. سیکنډ کریکټر دار ډېر اہم کریکٹر دار دے پوزیسز دی کی پایا جاتا ہے پوزیسز نیوکلک ایسڈ مالیکول. اوس نیوکلک ایسڈ مالیکول څه ته وایي هغې بیسیکلی دوه نیوکلک ایسڈ مالیکول دی یو ډي این اے دی او یو آر ان اے دی. بیکټیریا کې دا په جاندارو کې وي. اوس دې مارکر کې چې دی کې زموږ سره دا ډي این اے آر ان اے نشته خو په وایرس کې چې دی ډي این اے هم شته آر ان اے او ډي این اے آر ان اے په چا کې وي جاندارو کې. جاندارو کې ډي این اے او آر ان اے وي دې په وجه دا موږ په جاندارو کې چې دی کریکټر پکې وي ځکه دې ته یونیک پارټیکل وایو. اوس ډي این اے څه ته وایي څنګه یا څه ته څنګه واټر چې دی اوبه چې دی دا یو مالیکول دی کاربن ډای آکساید مالیکول دی دا ډي این اے مالیکول دی چې کله ډي این اے ډبل سټرین وي فار ایگزامپل دا رنګه ما جوړ کړو دا ډبل سټرین وي دې ته ډي این اے وایي او آر ان اے چې دی دا سنګل سټرین دی دا په یو سټرین یو کړی دې ته وایي آر ان اے. بیکټیریا کې یا به ډي این اے وي یا آر ان اے دواړه نشي کېدی دواړه ډي این اے آر ان اے نشي کېدی یا به ډي این اے یا آر ان اے او په دې ډي این اے آر ان اے کې چې دی د دې څه موجود دي کریکټر کم یا انہیریٹڈ کریکٹر موجود بھی انہیریٹڈ کریکٹر اور دیکھیں انہیریٹنگ کریکٹر سب موجود دی مطلب دیکھیں بیماری موجود ہے ڈی این اے آر این اے کے دا موجود بھی دا ڈیزیز کریکٹر موجود دی دا ځکه په جاندارو کې بیماری پیدا کوي. دا دویم کریکٹر شو. دریم کریکٹر دا دی دغه مولیکول دلته دریم کریکټر دا چې د باډي چې دا بیسیکلی هغه کور ده د سنه پروټین او پروټین بیسیکلی دا بای مالیکول دی ټیک شو. سیکنډ چې دی تھرډ their body is covered cover means پټه شوې ده ډکه ده چاپیره دینا یو لیهر دی هغه سره پروټین او پروټین سره دا یو بای مالیکول دی. دا درې کریکټر په وجه دا منګه په جاندار کې منګه دا انکلوډ کوو او درې کریکټر چې هغه په دې کې بیجان دي. فرست بیجان کریکټر دا دی دا څنګه دے کین ریسپائر دلته ولیکو دے فرست کریکټر دا ولیکو دے کین ناٹ ریسپائر دا ریسپائریشن نشي کولی مطلب داره دا اکسیجن چې دا خپل نشي استعمالولی شي او بیا په دې وجه انرژي نشي پیدا کولی. دا د انرژي د کم جاندار باډي کې دننه شوه د هغې سیل کې دننه شو د هغې سیل انرژي خپل استعمالوي او بیا په دې وجه خپل بچي پیدا کوي ځکه دا خپل د انرژي نشي پیدا کولی ځکه د موږ لیکو د کین ناټ ریسپایر انرژي نشي پیدا کولی. سیکنډ اینڈ اسکریټ او د کې چې د څخه ماده نه پیدا کیږي هغه څخه ماده بیا د جسم نه وباسي هغې ته موږ اسکریشن وایو. دا نه هغه کولی شي څخه ماده پیدا کولی شي نه هغه خارجولی شي او نه دا انرژي پیدا کولی شي. دې وجه دا کریکټر څه کې موجود دي په نان لیوینګ تھنګ کې نه هغه اسکریشن کولی شي او نه ریسپایریشن کولی. سیکنډ کریکټر دی کې موږ دا انکلوډ کو دے آر ناٹ سیل دا سیل نه دی دے آر ناٹ سیل. څنګه بیسیکلی ټول جاندار د سیل نه جوړ دی هغه یو سیل یونی سیلولر ورته خو یو نه زیات ملټي سیلولر دا سیل نه دی دا سیل نه دی ځکه دې وجه موږ دې ته څه نه وایو دا نان لیوینګ کریکټر دی دے آر ناٹ ناٹ سیل and therefore called as data په وجه دې ته موږ څه وایو
ए सेलुलर पार्टिकल वایو. اوس ए सेलुलर पार्टिकल څه ته وایي؟ ए سیلولر پارټیکل بیسیکلی څنګه ا د بایولوژي کې کم کې ورډ نه مخکې راغو ا مطلب څه دی؟ نن مینز نه دا سیل نه دی دا داسې ذره ده چې هغې ته موږ ا سیلولر په سیل کې مشتمل نه دی بس یو ذره ده څنګه شګه یو ذره ده مالګه یو ذره ده مالګه یو پیس چې دی هغه ذره ده دارنګې چینی چې دارنګې چاولې شو دا یو ذره دارنګې دام یو ذره ده او سیل په دې کې نشته سیل په دې کې مشتمل نه دی ځکه دا کرکټر د چا دی دا د بیجان دی او دریم کرکټر موږ په دې کې دا والو چې کله دا د جاندار نه بهر وي دا په یو خاص شکل کې موجود وي هغې ته وایي کرسټل فارم او کرسټل چې دی دا د بیجان چې دی دا سره کرکټر دی بیجان مطلب دی آر crystal form without living body په living body کې چې دی دا د هغې نه بغیر بهر اوس موجود وي په هوا کې یا فار ایگزامپل اوبو کې یا په خاوره کې دا موجود وي دا سکن شکل کې کرسټل فارم کې اوس کرسټل څه ته وایي کرسټل بیسیکلی داسې یو ذره چې هغې پیسفیک شیپ وي خاص شیپ وي اوس فار ایگزامپل که موږ داسې والو شیشه والو د دې خپل څه دی یو چې کله ټوکړې شي د دې خپل یو شکل وي چا چې سپیسیفک شکل وي څنګه چینی والی دا یو سپیسیفک شکل دی مالګه والی سپیسیفک شکل دی دارنګې نو هغې په وجه دا په کرسټل فارم کې اوس د دې فار ایگزامپل شیپ والو خو اوس کورونا واره کورونا تاسو ته پته را ګول شکل وي ټیک شوه او دې کې چې دی آر ان اے موجود دی آر ان اے سنګل سټین وي او بیا بهر چې دی د هوک موجود وي هغه هوک چې دی دا څه کوي دا جاندار سیل سره دا څه کېږي دا ځان اټیچمنټ کوي انخلي پې فار ایگزامپل دا رنګې دا زه جوړ کړم اوس کورونا وایرس چې دی دا ګول شکل دی کرسټل فارم دی او هر یو وایرس چې دی بیسیکلی د هغې دوه پارټ دي د ده ټوله باډي په دوه پارټو باندې مشتمل ده یو ته موږ نیوکلیک ایسډ وایو نیوکلیک ایسډ او بل ته پروټین نیوکلیک ایسډ چې دی تاسو ته پته را دا یو یا به ډي این اے به وي یا به آر ان اے به وي دلته اوس ما یو سټین جوړ کړی د آر ان اے دی فار ایگزامپل چې کومه بیکټیریا کې بیماری پیدا کوي هغې ته بیکټیریوفیج وایي د هغه شیپ څه داسې دی هغه هیګزاګونل 6 سایډ دی 1 2 3 4 دا والا دا والا 6 شو بیا دا رنګې دا ټیل شو او په دې کې ډي این اے موجود دی اوس ډي این اے سټین جوړ کړو په دې ریډ بال پین باندې دا والا ډي این اے نو اوس د ده دا بهر چې کوم یو د کوډ موجود دی دا یو بهر د ده کوم یو لهر دی دا د ډي این اے نه پروټین نه جوړلی او دننه چې کوم ریډ ما جوړ کړی دا ډي این اے دی دا نیوکلیک ایسډ دی بیا ډي این اے پروټین چې دی د دې درې پارټس دي فار ایگزامپل د ده دا بره کم یو کور دی دې ته کپسیټ وایي کپسیټ او چې کم یو بیا پسې دلته ټیل موجود وي ټیل او بیا شیټ فار ایگزامپل دا زموږ سره شیټ فارم کې شیټ بیا د پروټین درې پارټس دي کپسیټ ټیل پروټین فار ایگزامپل دا وګورئ بهر چې دی دا شین کلر ما جوړ کړی دا چې دی بیسیکلی څه دی دا کپسیټ دی بیا دا وګورئ دا ټیلز دي او بیا د دې نه بهر چاپېره یو شیټ موجود وي پروټین شکل کې وي دا زموږ سره وایرس دی وایرس یو یونیک پارټیکل ځکه دی په دوه وجوهات دي جاندار کرکټر موجود دی او بیجانه موجود دی اوس جاندار کرکټر موجود دی دا په اوس کم کینډم کې اچو یا سته دا مطلب دار بیجان کرکټر دی په دې وجه را ساينټیست دا په یو کینډم کې نه انکلوډ کوي
5 کینډم کې دا یو کې نه راځي بلکې د جاندار او بیجان چې کوم باونډري ده په هغې کې د پلیسمنټ دی. فار ایگزامپل دلته جوړ کړو دا زموږ سره لیوینګ 5 کینډم دی او دا نان لیوینګ دی. دا موږ په دې باونډري کې چې دی دا موږ انکلوډ کړی دی. باونډري کې د پلیسمنټ دی د ځای دی په دې کې لیوینګ کریکټر هم شته او نان لیوینګ کریکټر هم شته. نو دا په 5 کینډم کې انکلوډ نه دی خو دا په نان لیوینګ کې نه انکلوډ بلکې باونډري کې دا داسې انکلوډ دی. او دا اله جاندار کریکټر په دې کې راځي چې کله دا په جاندار کې دننه وي او اله دا بیجان کریکټر په دې کې راځي چې کله دا جاندار کې جسم کې نوی بهر وي. فار ایگزامپل هوا کې موجود وي یا فار ایگزامپل اوبو کې موجود وي یا خاوره کې موجود وي دا موجود وي دا بیجان کریکټر دی. چې کله جاندار کې دننه شي دا کریکټر چې کوم ما ولیکل دا کریکټر بیا په دې کې راځي او دا بیا بیماری کاز کوي. بیماری کاز کوي ځکه دې ته موږ څه وایو دا پیراسایټ دی. مطلب اټ از ا پیراسایټ. دا یو څه پیراسایټ دی. پیراسایټ څه ته وایي هغه جاندار چې هغه په بل جاندار کې اوسیږي او بیماری کاز کوي. اوس دا کومه بیماریاں کاز کوي. فار ایگزامپل تاسو یو جانه پہچانه بیماری دا ایډز. اوس ایډز چې دی دا یو وایرس پیدا کوي. هغه وایرس چې دی د انسان څومره ایمیون سیستم چې دی دا څه کوي دا ټول مفلوج کوي ختموي او ځکه انسان پرو هغه کمزوري محسوس کېږي او انسان ته مري. ایډز شو. دویم تاسو هیپاټایټس نوم اورېدلی. هیپاټایټس نوم چې دی هغه زیړي ته وایي. زړی کم یوم ټایپ دی هغه زیړ دی خار رنګې یا ساتي هغه د وایرس نه کاز کېږي. هیپاټایټس شو. تر تاسو نن سبا چې کومه بیماری موجوده ده کووډ 19 دا کووډ 19 چې دی کورونا وایرس په وجه پیلاویږي شی په صددارنګ دی. بل یو موږ وارو فار ایگزامپل سمال پاکس. انسان کې چې کوم یو دانې راخیږي سمال پاکس هغه چې دی وایرس وجه کاز کېږي. بل بیماری تاسو پولیو ته وګورئ. ماشومانو ته پولیو ولګي خپې کږې شي لاسونه کږې شي معذوره شي دا د وایرس په وجه چې دی دا هغه سیسټم کاز کوي. بیسیکلی وایرس چې دی دا خپل یو غټ ټاپک ته ویرالوجي ورته وایو. یو دوه وړه خبرې پاتې شوې داسې او یا ساتي بیکټیریا سټرکچر چې دی بیسیکلی دوه باندې مشتمل دی. یو پروټین دی یو نیوکلیک اسید دی. څه داسې پارټیکل شته هغه صرف او صرف مشتمل وي څه په پروټین باندې چې مشتمل وي او پکې نیوکلیک اسید نه او دا پروټین چې دی ډیټ کاز او دا بیا څه پیدا کوي ډیزیزز کاز کوي. دی یو پارټیکل ته چې دی موږ څه وایو پریونس. اوس پریونس څه ته وایي داسې پارټیکل زه دلته ولیکم ډیډ پارټیکل ډیډ کاز ډیزیزز کاز کوي. څوک پروټین داسې یو ذره شوه چې هغه بیماری پیدا کوي هغې ته موږ پریونس. پریونس بیسیکلی دا وایرس نه دی دا هم یو ذره ده څنګه وایرس ذره ده دارنګې پریونس هم یو ذره ده. بل چې فار ایگزامپل ما څنګه وایرس د پروټین او د نیوکلیک اسید باندې مشتمل دی خو بیسیکلی پروټین پکې نو او صرف نیوکلیک اسید و بیا به څه وایو بیا ویرایډ ورته وایي. ویرایډ څه ته وایي ویرایډ بیسیکلی هغه پارټیکلز ډیټ made of only RNA. صرف RNA چې دی نه جوړي او بیا بیماری کاز کوي او پس کې کاز کوي موستلی په پلان کې چې دی بیماری کاز کوي بیا هغه پارټیکل تاسو ویرایډ. وایرس ته وایي دا پروټین او د نیوکلیک اسید نه جوړي. صرف د پروټین نه جوړو پریونس ورته وایي. صرف د نیوکلیک اسید نه جوړو RNA نه صرف هغه پارټیکل جوړو او ویرایډس ورته وایي.
دا یو دوه ټاپک شو، پریونس څه ته وایي او ویرایډ. پریونس چې دی بیسیکلی د پروټین پارټیکل نه جوړ دی، په دې کې نیوکلیک ایسډ نشته. او ویرایډ چې دی دا د پروټین نه یې جوړ بلکې د آر ان اے نه جوړ دی. دا پارټیکل صرف آر ان اے دی او بیماری کاز کوي. او وایرس چې دی دا د پروټین او د نیوکلیک ایسډ دواړو نه جوړ وي او په جاندارو کې څه کوي، بیماری کاز کوي. نن ټاپک چې و هغه زموږ سره وایرسز و. وایرس څه ته وایي د هغه پورو ډیټیل سره موږ ووایي د 9 کلاس مطابق. دې کې بیا نورم ډیټیل شته رسته، فار ایگزامپل کم بیماریانې کاز کوي، بیا چې د سټرکچر یې څنګه دی، شیپ یې څنګه دی، کلاسیفیکیشن یې څنګه دی. د فرست ایئر دی، انشاءالله فرست ایئر کې به هغه پوره ایکسپلین کوو. آی پوری اجازت راکړئ. خدا حافظ.